نو ښځه خاوند ته ما له سوټ راوړه نو خاوند ورته ویل هفته مخکې مې دله سوټ راوړی نو ښځه ورته وایي هغې کې خو یې لیدلي ما وایي که نه وایي ملا صاحب تا ته وایي که نه وایي دی واده کړي ته ووایه پهله به شاپینګ سنګل که اوس به ډبل کې د ښځې او خاوند پاینل میچونه وي د پېښور د ظلمو به څه میچ په نکاح کې څو حروف دي لږ سنجیده شي نمبر 1 پهلا حرف نون کی اشاره نان اور نفقه ته ده د ښځې نان نفقه په خاوند باندې واجب ده د ښځې نان نفقه تاسو دې کسیونو خبر نه چېرته فیملی کورټ ته راشئ فیملی کورټ ته راشئ عدالت کې هغه ځای چې کوم ځای د ښځې او د خاوند مسلې بحث مباحثه کېږي توجه هلته به حیران شي د ښځې او خاوند پاینل میچونه وي د پېښور د ظلمو به څه میچ زه خپله د نکاح رجسټرار یم نو صرف نکاح تړل نه بیا ورشه تشریف راوړه نکاح چا تړلې وه د ښځې خاوند سیټینګ نشته دی بهرحال د ښځې نان نفقه ووایه په خاوند واجب ده په خاوند څنګه چې ویتر واجب دی وکړه توجه هغه سړی به نکاح کوي چې د ښځې نان نفقه پوره کولی شي هسې ټوپونه مه وه چې ما لم واده وکړه توجه دویم حرف کاپ دی کاپ کی اشاره کسوتون ته ده یو د علماو اصطلاح ده کوب کې به نکاح کوي څه کې کوب کې خو کوب کاپ دویم حرف نکاح کې کاپ دی نو کسوتون کلاکس ورته په انګلش کې وي اور پښتو کې خو دومره وسیع ژبه ده کلاس انګلش کې وي کسوتون جامې کپړې ورته په کسوتون ورته په عربی کې وي او په پښتو کې ورته څوک کالی وي څوک ورته جامې وي څوک ورته کپړې وي دا خاري والی تاسو خاري والی اوس ښه د دې خانقاه په برکت سره کلي نه یې د اطراف عالم د دنیا ګوټ نه دغه خانقاه ته د اجتماع ته خلک راځي دا الله د دین او د اسلام مرکز جوړ کړ دا ستاسو غونته خاري والا ورته کپړې څه کوي چې معمولي کړه پکې وشي نه بدلېږي او دا اخوا چې لږ لرې لاړ شي دا کلي والا ورته جامې څه کوي چې دوی یې جمعه په جمعه بدلوي او بر افغانستان کې ورته د افغانستان مضافاتو کې هغوی کالي څه کوي چې کال پسې بدلوي کالي ورته وایي دویم حرف کسوتون کاپ کسوتون د ښځې لباس په خاوند واجب دی دی واده کړي ته ووایه پهله به شاپینګ سنګل که اوس به ډبل کې شاپینګ به ډبل کې اوس چې ځان له کپړې اخلي نه قدم پړک جوړه به م اخلي توجه د ضرورت لباس کم لباس ما یو قید ولګو کوم لباس د فرمایشونو والا خاوندانو سر تندی لا اوسه پورې نه لګي توجه هفته مخکې یو فیملي کې واده و نو خاوند ښځې له سوټ راوړه کپړې جوړې کړې ارینجمنټ وشو واده کې شرکت وشو 1 هفته بعد هغه فیملي کې بل واده راغی ښځه خاوند ته وایي چې ما له سوټ راوړه که نه خاوند ورته وایي چې هفته مخکې مې راوړی نه او دا تقریبا موږ ټولو ته وایي دا موږ ته وایي تاسو ته وایي ښه دی ټولو ته وایي ښه دې پولیس والا دې ټولو ته دا خبره کوي څه وي ورته او هفته مخکې ما ته متوجه شي سوټ راوړی هفته پس بل واده راغی نو ښځه خاوند ته وایي ما له سوټ راوړه نو خاوند ورته وایي ولې هفته مخکې مې دله سوټ راوړی نو ښځه ورته وایي هغې کې خو یې لیدلي ما وایي که نه وایي ملا صاحب تا ته وایي که نه وایي